أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي په 13 میاشت کې نه د اگست په میاشت کې چې هغه د 2022 اگست او موږ پکې د پاکستانی قوم په حیثیت باندې ډایمنډ جوبلی مناوله په آخري عشره کې تقریبا په منګوره کې سیلاب راغی د سیلاب ډومبنۍ اطلاع په لنډیکس کې د دکاندارانو د فریاد نه پته ولګېده او د هغې یو دکاندار هغه الفاظ چې سطح سم کړي نه یو خو په 6 بجې دکان کولاو کړه او په 8 بجې هر څه ډکو د اوبو نه او د هغې تورسرې خبره چې زموږ ور ناڅاپه لرې شو او سیلابي ریله چې راله نو زموږ اوسان خطا شو او بیا چې کله موږ کتل نو زموږ د دکانونو تمام سامان چې دی لون شو چې هغه د هیڅ کار نه و موږ په دې غمجن وو پریشانه وو چې په دې کې بله اطلاع راله چې د کالام نه د کالام سیند په تیزۍ سره په غړمبا سره را روان دی د رخ هېڅ پته نه لګي چې کم طرف ته ځي د مدین او د بحرین خلق پریشانه دی ځکه چې د بحرین د بازار نه خوړ یا سیند جوړ کو او هغه اوبه پای کې دننه بهیږي په کالام کې د نیو هنیمون هغه هوټل ښکته راتاو کو او د بحرین د مدین د خلقو سره غم دی چې د سیلاب دا رخ به دونکارۍ طرف ته ځي او کنه دا به د قندیل قبرستان وړي ساینس ترقي کړې وه خو دلته فیل شو ساینس د زلزلې په باره کې موږ ته بالکل اطلاع نشي راکولی ځکه چې د زلزلې په کشم نه پوهېږي او ساینسدان دلته بایللې ده نو چې کله زلزله راشي نو ساینسدان موږ ته وایي چې په ریکټر سکیل باندې د دې زلزلې شدت دومره و او د دې مرکز په هندوکش کې هغه ځای و نو د دې اطلاع په ځای کو ساینس ما ته دا اطلاع راکولی چې سبا زلزله را روانه ده ځان سنبال کا نو څومره ښه به وه خو ساینس دغه نشي کولی ساینس د سیلاب دپاره خو ما ته اطلاع راکړې وه چې یو طرف ته ګلوبل وارمنګ دی نو په 28 فروری چې په پاکستان کې کم ټمپریچر و هغه ټمپریچر په 28 جون د ټمپریچر نه زیات و مطلب چې په ژمي کې اوړی راغلی او چې کله ټمپریچر زیات شو نو زما ستا سره چې کوم ګلیشیرز د الله یو لوی نعمت و هغه اوبه کېدو شروع شو چې اوبه شروع شو نو اوبه چې ډېرې رالې نو زما د دریاب لوښی چې و زما د سیند لوښی چې و هغې نشوې اکموډیټ کولی نو چې نه شوې اکموډیټ کولی نو د سیند په ځای باندې د بحرین د بازار نه راته سیلاب او خوړ جوړ کو او دی ځکه نه شو اکموډیټ کولی چې زما کردار داسې و چې یو طرف ته ما د سوات د سیند باندې انکروچمنټ کړی دی ځای په ځای مې آبادي کړې ده نو بل طرف ته په دریایي کابل باندې د پیښور او د چارسدې د آبادۍ په صورت کې ما انکروچمنټ کړی دی نو د کراچۍ په ملیر ندی باندې ما قبضه کړې ده نو زه د کالام نواله تر کراچۍ پورې د انکروچمنټ ذموار یم نو چې کله سیند کې اوبو ته لار نه میلاوېده نو بیا یې زما کورونه ورته وکړل نو بیا زه خفه شوم چې دا خو ډېر زیاتی وشو وی ته خبر نه تونسه کې ډېر بد حل دی نو وی ته خبر نه بلوچستان کې کلي ووړل وی ته خبر نه
د سن خلق د ځای نه بې ځای شو او که یقین دې نه کېږي نو زه تا ته ټول حساب خیم چې د قوم او د مسلمان او خصوصا د پاکستانی سره څه وشو. تقریبا 1200 کسان خو مړه شو او 3500 کیلومیټر روډ ستا خراب شو. د دې ځای نه کراچۍ پورې فاصله 1700 کیلومیټر ده. یعنې د کراچۍ پورې 2 پیړۍ روډ د بونیر نه والا تر کراچۍ پورې 2 پیړۍ روډ ستا خراب دی چې دا به بیا جوړول غواړي چې په دې به څومره خرچه راځي. ستا تقریبا 9.5 یعنې 150 پلونه او ډیمونه دا د سیلاب ووړل او ستا تقریبا 10 لکه کورونه د دې سره تباه شو. اوس 10 لکه خیمې به ګورې چې دا خلق په هغې کې سر وردن نه کي او نور خو څه کې خو تقریبا 8 لکه یعنې 7,27,000 څاروي وړي دي. وی د څاروو باندې څه کې سړیه وی ته خبر نه که نه د څاروو د قیمت اندازه ر دې نه ولګوه چې زمونږ یو ملګری په کشتۍ کې کله یو ډیری ته وخت نو باباجیو د هغه سره میخې وې او بیزې وې. نو باباجي نه وې ما تپوس وکړو نو هغه وې چې خوراک کوم الحمدلله میلاویږي او اوبه م رالې خو دلته ماران دي موږ د مارانو نه یریږو. نو موږ شپه ورته روڼو چې مار چېرته زموږ میخه ونه چیچي. وی ما ورته چې باباجي بچي دي څو دي؟ وی چې 4 زامن مې دي. وی ما وی چې ته د میخې غم کې نو د دې بچو غم دی. وی چې بابا کو زما نه میخه ووجله نو میخه زما سا دی، زما زندگی او زما گزاره ټوله په میخه روانه ده، نو زما د گزارې ټوله زیری به ختم شي. که زما بچی مارو چیچو نو کال پس په خدای پاک ماله بل بچی راکی. د دې نه د میخې اندازه ولګوه. او ریسکیو والا وایي چې موږ کله یو زنانه ریسکیو کړه او د هغې سره نور هېڅ نو، خو د هغې متاع صرف یو بیزه وه. نو هغه بیزه وترېده نو هغې د سیلابي اوبو ته ودانګل. نو ابۍ ورپسې م ودانګل. نو موږ 2 ګنټې مسلسل تلاش وکړو، نه موږ ابۍ ومونده او نه موږ بیزه ومونده. نو د بیزې او د میخې د قیمت د دې نه اندازه ولګوه چې د زمیندار پې څومره ړه خوږ شوی دی. وی دا ولې دا کارونه وشو؟ وی nothing happens automatically, there is always a cause. په خپله کارونه نه کېږي، څه وجې یي. نو الله تعالی د هغې وجې موږ ته هم ښوولي دی او رسول الله راته هم ښوولي. نو موږ وی چې یاره قرآن ګورو چې الله څه وایي او ترمیزي ګورو چې حدیث څه وایي. نو موږ چې قرآن راوچت کړو نو صورت بن اسرائیل کې موږ ته وی اذا امرنا ان نهلك اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها. موږ چې کله یو کله هلاکو لکه پاکستان هلاکو نو د هغې مالدارو خلقو ته موږ وایو چې ډایمنډ جوبلي مناوئ، نو په دې کې بې حیایي مه کوئ. نو ففسقوا فیها، نو هغوی په جنا سنټر کې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د پارلیمنت ممبران ورته ټول ناستو او مخلوط ډانس انتظام یې وکړو. یوه اطلاع چې بار ته راغلی ده نو 1 کروڑ روپۍ 1 ارب روپۍ پې لګېدلي، او بل اطلاع وایي چې نه 70-80 کروڑ روپۍ پې لګېدلي د دې مقروض ملک. چې د دې دا حالت دی چې د IMF نه ورته کله قرضه میلاو شوه نو د دې وزیر خزانه په ځان نه پوهېدو نو بې اختیاره یې وی دا د سود قرضه وه او سړی باندې د شرم نه خوله راشي. خو د دې قرضې سره هغه چې کوم ټویټ وکړو نو د هغې سټارټ یې په الحمدلله ووی چې الحمدلله موږ ته قرضه میلاو شوه. د دې نه د هغه د وارخطایۍ پته لګي لکه سړی چې په بدکارۍ باندې بسم الله وایي. دا څه ناپوهه سړی نه دی، خو زموږ اقتصادي حالت دومره خراب دی چې بې اختیاره د هغه د خولې نه الحمدلله وختل او ټول خلق ورته وایي چې په ګناه او په سود باندې څوک الحمدلله وایي. دا ځکه چې مالی حالت یو طرف ته ستا دومره خراب دی او زمونږ د یو وزیر دا الفاظو چې مونږ ته د ګولۍ دپاره زمونږ سره پیسې نشته. خو د هغې قوم وزیر اعظم چې د پارلیمنت په ممبرانو کې علما حضرات پکې هم ناستو، هغوی مجره وکړه، پیسې په مجره ولګېدې. نو امرنا مترفیها ففسقوا فیها، هغوی د فسق مظاهره وکړه. یو عالم وایي چې ماله ډېره زیاته حیا راله نو ما خپله ټوپۍ په سترګو کې خوده، او بل عالم وایي چې زه د ډېرې حیا نه او د ډېر خفګان نه
باتروم ته تللی ومه خو دا کار وشو. نو ګویا کې دا کرایټیریا موږ پوره کړه او بل طرف ته زموږ د پاکستان صدر په دې حالاتو کې په د صدر پاکستان چې کوم ځای و سرکاري په هغې کې ایوان صدر په سرکاري خرچه باندې د خپل واده 50واں سالګره مناو کړه. د دې نه پته لګي چې ستا د مشرانو او ستا د غټانو څه حالت دی. نو د صورت بني اسرائیل 16 نمبر آیات دا کرایټیریا موږ پوره کوو ځکه چې هغې ته ویلو چې اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها. هغوی ورانې وکړو نو ستا مشرانو ورانې کړی دی نو فحق علیها القول نو په دې باندې زموږ هغه وینا ثابته شوه نو فدمرناها تدمیرا موږ تباه کړل. وی دا ته څه وایې ورانې مشرانو کړی او نقصان د غریبانانو وشو. د کالام خلقو څه ګناه کړی د تونسه خلقو څه ګناه کړی او د بلوچستان خلقو څه ګناه کړی. وی ما پسې بیا قرآن راواغست او ما کتو نو وی ما ته په قرآن کې په صورت انفال کې پته ولګېده چې الله تعالی ډیسیژن داسې نه چې څوک ورانې کوي صرف هغه وخي. اجتماعي ګناه الله چرته نه معاف کوي او الله په انفرادي ګناه سزا نه ورکوي، په اجتماعي ګناه سزا په دنیا کې ورکوي. او هر هغه ګناه رسول الله ویلی چې برسر عام وشي نو زما د امت ټول ګناهونه الله معاف کوي، خو برسر الا المجاهرین لفظ ویلی هغه نه معاف کوي. او په جناح سنټر کې چې کوم ګناه شی هغه برسر عام شی چې دا خو ښکاره شو دی نه مخکې به څومره کړي حکمرانانو. نو دې وجې نه د صورت انفال 25 نمبر آیات تا ته الوی اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. که ستا دا خیال چې څوک ظلم کوي زه به هغه وخم نه، دا داسې فتنه او داسې ازمایش او داسې سزا به تاسو له درکوم چې صرف ظالمان به پکې نه ګیریږي ورسره به دا نور خلق هم ګیریږي. واعلموا ان الله شدید العقاب. ځان په دې پوهه کړه چې د خدای عذاب ډېر سخت دی. دا موجوده عذاب چې دی که نه دا د هغې په زرګمه حصم نه دی، د هغه سره عذاب ډېر شی دی. به سره بیا ګوري دا خو تا له تړیکه درکوله چې ته خبر شه چې الله ستا نه په دې خفه دی. که ځان دې سم کو جدا ازمایش دی، او که ځان دې سم نه کو جدا به د عذاب به دې جوړ شي. او که ته وایې چېرې غټو خلقو ته ولې نشته غریبو خلقو ته ولې دی، نو دا څه ګرانه نه ده. په دسمبر 2019 کې الله چې د کرونا کومه بیماری دنیا ته را لیږلې وه نو څومره کیلکولیشن چې شوي دي نو ستا د سیکیورټي کونسل کم مالدار ملکونه چې دي چې پای کې یو چین دی، یو برطانیه ده، یو امریکا ده، یو فرانس دی، د ټولو نه زیات هغه متاثره او غریب ملکونه چې د افریقې ملکونه دي هغې باندې هغه اثر نه و. نو ټول څومره خلق د هغې نه مړه دی وی چې 65 लाख کسان د هغې نه مړه او په 65 लाख کسانو کې 10 लाख کسان چې دي هغه صرف د امریکندیان مړه و. نو امریکندیان څه خوار خو نه و. نو په هغې وخت کې تا ولې نه وې چې دا څنګه عذاب دی چې صرف په مالدارو دی او په غریبانانو نشته. د دې وجه نه په هر ځای کې پروفیسران او مالدار امیران تی زیات متاثر او غریبانانو ته الله خیر کړی. دا د هغه خپل یو حکمت دی چې هغه یو ډیسیژن کړی دی چې که تا دا خیالي چې څوک ورانې کوي نو په هغه به عذاب راځي ما ته به نه وایي، نه ته به ورسره هم شاملې. ځکه صورت انفال چغې وایي چې واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. وی دا حالات په موږ باندې ولې رالل؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه پیشنګویي کړې وه که هغه ته وګورې نو حرف به حرف په تا باندې صادقه راځي، او الله چې کومې خبرې کړې وې نو هغه هم په تا باندې حرف په حرف ثابت راځي. او الله چې کله عذاب په هر ترو ورکوي نو نسبت ځان ته کوي. فرعون چې د بني اسرائیلو هلکان لالول او جینکۍ ژوندی پرېښودې او هغې کړول نو په کار ده چې ویله چې فرعون ول عذاب ورکوي، خو الله د هغې نسبت ځان ته وکړو. الله څه وایي وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون لګېدلی و ستاسو جینکۍ به یې ژوندی پرېښودې او هلکان به یې د لالول. د دې نه بله غټه خبره یي خو الله هغې ته نسبت ځان ته کوي. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. دا ازمایش د رب د طرف نه د په هر ترو چې راشي، که د انکروچمنټ د وجې نه راشي، که ستا د سستۍ د وجې نه راشي،
که د نااهلۍ د وجې نه راشي الله وایي دا ډیسیژن زه کوم او ډیسیژن د برې نه ما کړی، نو ته به د دې نسبت الله ته کوي چې په هره طریقه چې ده، خو الله زموږ نه په څه طریقه باندې خفه دی. نو هغه الله سزا چې ورکوي، نو الله چې د سزا کمې طریقې په صورت انعام کې ښولې وې هغه ټولې په موږ ایک ایک کر کې ثابت شوې. لکه په صورت انعام کې په 65 نمبر آیات کې وایي قل تو وایه هو القادر، هغه په دې قادر دی علی ان یبعث عذابا من فوقکم، چې په تاسو د برې نه عذاب راولیږي. د برې نه عذاب په 2010 کې په جولای 2010 کې بارانونه ډیر شو، سیلاب راغی او دغه کالام او دغه بحرین په هغې کې نقصان وکړو، خو دومره یې نه و کړی لکه دا اوس چې وکړو. نو په 2010 د هغې نه پس چې موږ ریکور نه شو، نو په 2022 کې چې کوم راوست نو وایي چې د دې انټنسټي د هغې نه ډېره زیاته ده. نو عذابا من فوقکم ریل مثال چې دی هغه د 2010 سیلاب او د 2022 سیلاب دی. نو ورپسې څه وایي او من تحت ارجلکم، یا ستاسو د لاندې نه په تاسو راولي نه ځمکه د باندې وخوځي. نو 2005 زلزله چې دا ځان ته رایاده کا، اگر ته یاد نه نو لاړ شه د الایي د خلقو نه تپوس وکړه، د بټاګرام د خلقو نه تپوس وکړه، او د هغې خلقو نه تپوس وکړه، د بالاکوټ د خلقو نه تپوس وکړه، او کم کسان چې په هغې پلازه کې وو د اسلام آباد او فلایټ ته انتظار کوه، په هغې پلازه کېناسته، د هغې د میندو او د پلارانو او د بچو نه تپوس وکړه چې په هغو څه تېرېږي. دا من تحت ارجلکم یو غټه نښه وه. او بل او یلبسکم شیعا، یا به تاسو داسې په ګروپونو کې تقسیم شئ چې په یو بل به راولګئ. د کټي پهاړي کراچي نه چې کوم فسادات شروع شو، د یلبسکم شیعا زنده مثالو، چې کله پاکستانی واجو او پاکستانی چې و یو بل پاکستانی واجو، نو په بورای کې به یې بند کو او به بیا هغې وزیر زموږ چې کوم وزیر داخله په هغه ورځو کې نصیر الله بابر د پاسه یو پې لیکلي و نصیر الله بابر کے لیے ایک تحفه، دا یلبسکم شیعه یو زنده مثالو. او بیا چې وروستو کوم حالات پیدا شو، نو ستا چې په بلوچستان کې کوم ارګنایزیشن دی بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه لګي، نو هغه پخپله وایي چې پلانې سیکیورټي موږ وویشتل، پلانې دماکه موږ کړې ده، دا موږ په یو بل را لګېدلي یو. او بیا چې ستا د افواج پاکستان بهترین کسان شهیدان شي، نو بیا یلبسکم شیعه دوره زیات دی چې څه کسان په هغې خوشحالي مناوي. په کار ده چې ړی پیچوي چې زموږ دومره په خزانې نه پې پیسې لګېدلې وې او دومره ایکسپیرینس یې ګین کړی و، نو په کار دا ده چې زموږ نصیب شوی وې، نه هغې نه د خپلو بچو نصیب شو، نه زموږ د پاکستان نصیب شو، او د هغې هلیکاپټر راتاو شو یا وویشتی شو. په کار ده چې ما تا پې وجاړو، خو څه کسان په هغې باندې د خوشحالۍ مظاهره کوي. دې ته وایي یلبسکم شیعه. یا ستا په سیاست کې چې کوم پولرایزیشن شروع شو او ته داړو تصور هم نشي کولی چې حکومتي خلق به د نان حکومتي خلقو سره چرته هینډ شیکینګ یا سلام قدر ته وکړي، دا یلبسکم شیعا شو. او کله چې پولرایزیشن دومره زیات شو چې خلق یو بل پسې صرف کنزل قدر ته کوي، خیرعلي خو غټه خبره ده، دا یلبسکم شیعا شو. او د دې نه پته ولګوه چې څومره بلوچیان په بلوچستان کې دي، دومره آبادي د بلوچیانو په ایران کې ده، خو په ایران کې چرته کې بلوچیانو څه مصیبت جوړ نشو، او دلته کې ستا په صوبه کې هر وخت مصیبتي. دا ولې الف بین قلوبکم، الله د هغې په زړونو کې به مینه اچولې، نه په یو بل نه دي رالګېدلي، او ستا په زړه کې نفرت دومره اچولې چې تاله په کالاباغ ډیم پکار و. نو چې کالاباغ ډیم وی نو بعضې خلک وایي چې اوس به دا سیلاب دومره نه و، نو چې کالاباغ ډیم وی نو ځمکې به زرخیزې وې، نو فصل به ډیر کېدو. نو چې کالاباغ ډیم وی نو اوس به ډیر شی بجلی پیدا کېده، خو ستا کالاباغ ډیم یو ګروپ نه پرېږدي یلبسکم شیعه، نو بل ګروپ وایي چې جوړ دي شي، نو بل ګروپ وایي چې نه دي جوړیږي. او ستا په ګاونډ کې د افغانستان وسنی حکومت ته 2 کاله وشو، او هغه په درې آمو باندې ډیمونه جوړوي، نو هېڅوک نه وایي چې نه دي جوړیږي، ځکه د هغې په منځ کې الف بین قلوبکم دی، د هغې په منځ کې محبت پیدا شو. چې محبت پیدا شو نو یو بل ته اوږه کوزه کړه، او ستا په منځ کې نفرت پیدا شو، او چې نفرت پیدا شي نو بیا په یو بل راولګي. وی دا موږ څه ګناه کړی چې زموږ سره دا چل کېږي؟ وی دا تا چې کوم ګناه کړی دی دا دومره خطرناک ګناه دی چې هغې اړو ته تصور نشي کولی. وی دا څنګه؟ وی په دې پسې مې صورت نساء وکتو
چې به حیثیت پاکستانی من کم ګناه کړو نو ویم په صورت نساء کې موږ ته وی 51 نمبر آیات ته الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. ترې پاکستانیان ته نه ګوري چې کتاب قرآن وسره او دی ویلو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن وس سے کوي یؤمنون بالجبت والطاغوت، دی اوس په طاغوت ایمان دی. مطلب دا چې IMF باندې ایمان دی، سلیری شپېرې پسې لاړل او IMF چې ورته کم شرایط پیش کوي هغه اپناوي او خپل امپورټ او ایکسپورټ ته دوره توجه نه ورکوي. د هغو نه قرض پیسې لې دلته بیا په لوفرۍ کې لګوي او بیا ورپسې ځي بیا ترې نورې پیسې لې د هغو د قرض دپاره د هغو نه قرض کوي. دا جبت او طاغوت دی، USA طاغوت دی او دغه چې دی ستا دپاره یونایټډ نیشن طاغوت دی او ستا دپاره ورلډ بینک طاغوت دی، بلکې د هغې د رضا کولو دپاره چې هغه کم امینډمنټ وي هغه ته کې. که هغه تا ته ووایي چې د ناټو افواجو له لار راکه نو ته د هغو له لار ورکې چې د افغانستان په مسلمانانو باندې بمباري وکړي، نو ته څه وایې؟ هؤلاء یقولون للذین کفروا، دی کافرانو ته وایي هؤلاء اهدی من الذین آمنوا، دا د دغې مؤمنانو نه ښه دي. یعنې د افغانیانو نه د طالبانو نه اشرف غني ښه دی ځکه چې د امریکې سړی دی، د طالبانو نه نعوذ بالله ناټو افواج ښه دي. نو چې دا ته ووایې نو دې خلقو سره د الله څه سلوک دی؟ اولئک الذین لعنهم الله، الله په دې خلقو لعنت کړی دی. لعنت څه ته وایي؟ د خپل رحمت نه لرې کړي دي. ومن یلعن الله، څوک چې خدای د خپل رحمت نه لرې کړي نو فلن تجد له نصیرا، نو هغې بیا IMF په کار نه راځي. امدادي تا امریکا څومره چې ستا امداد کوي ښه به دې نښلی وایي ستا 75 ساله تاریخ دی. په 1958 کې تا ړومبنۍ قرضه اخیستې وه، نو 70 سال نه چې ته کومې قرضې اخلې نو ما ته یو ملک د دنیا وښیه چې هغه د IMF نه قرضه اخیستې ده، هغه چېرته شته شوی دی. نو شته کېدلې ځکه نشي چې ته د الله د رحمت نه لرې شوی، او هغه ځکه چې الله تا ته کوم کتاب درکړی و تا د هغې حق په ادا کولو په ځای د اشرف غني حمایت کو او تا د هغې د حمایت په ځای د ناټو افواجو حمایت کو، دې وجې نه ته ګیر شوې. الله لعنت څه ته وایي؟ چې الله د خپل رحمت نه هغه لرې کړي. وی لکه نور راته وایي دا په ما کې نور څه نقصانونه دي؟ وی د ترمذي حدیث چې مې وکتو نو الله دې معافي وکړي هغه ټول په ما تاکي دي. نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې غنیمت ذاتی دولت سمجھا جائے، نو سرکاری خزانه تا ذاتی دولت ګڼلې وه نو د مشرف په وخت کې سیاستدانانو ته په اربونو روپۍ قرضې دې معاف کړې، ولې دا ستا د پلار وی دا ستا ذاتی دولت و چې تا ورکو. نو قرض د بینکونه پریشانه شو چې قرضې ته واپس نه راکې ځکه چې سړی به تعالی ووټ درکوي او نو کنفیډنس ووټ چې کله پیش شي پای کې بیا د دې خلقو ریټ ډېر اوچت شي. او بیا بلې ویلي وو چې کله په جوماتونو کې شور جوړ شي. رسول الله ګوره چې کومه خبره کړې وه 100% سیدی ستا په جومات کې چې ملا تقریر کوي نو په مقتدي نه لګي، او چې مقتدي خبرې کوي نو په ملا نه لګي. نو په ډیرو جوماتونو کې د مولانو او د مقتدیانو جنگ څه شو چې شور ته جوړ شو. خو عام جوماتونه خو څه کې، خو تا په مسجد نبوي کې جنگ وکړو، او په مسجد نبوي کې داسې جنگ وکړو چې پاکستانی ډاکټر راته وی چې زه نن په دا ړومبی ځلو چې په مدینه کې تنګ وم، حالانکه په مدینه کې سړی تنګېږي نه، خو ما به سر ښکته کړی چې خلق بو چې دغه پاکستانی دی چې د مسجد نبوي حرمت په چغو باندې په روژه کې پامال کړی او هغې ته په لکاو روپۍ سزا میلاو شوه او په لکاو او په ډېر کلونه ورته قید میلاو شو، کورونه وران شو ځکه چې هغې د مسجد نبوي بې حرمتي کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې کله تاسو د جوماتونو بې عزتي کوئ نو مونږ خو د عامو جوماتونو څه کې د بونیر جوماتونه د پاکستان خو څه کې، خو د سعودي د مسجد نبوي توهین هم زمونږ نه وشو، دا شرط مونږ پوره کو. بیا وی چې د سړي عزت ته ځکه کوي چې هغه ډېر شریري، او چې کله د شر د وجې نه چېرې دی بیا ورانې کوي نو ځکه ورسره ګزاره کوي. او په کومو خلقو کې چې د موجوده دور خلق جب موجوده دور کے لوگ پچھلے دور لوگوں کے لوگوں پر لعنت کرے، نو ستا تیر حکومت د هغې نه په مخکني حکومت به لعنت وي چې دا د هغو د وجې نه پاکستان دې حد ته ورسېد. او هغه حکومت چې اوس سابق شوه موجوده راغلی نو بله خبره نه کوي، خو د هغه بد وي چې دا د هغه د وجې نه زموږ اکانمي داسې ډسټرب شوه.
په خپله موږ څه کولی نه شو خو په تیرو خلقو پسې بد وایو دا شرط موږ پوره کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیا انتظار کوئ څه شي سرخ اندیوں کا داسې سیلی به راشي چې تاسو له به څه فایده نه درکوي په هغې کې به مولاخاني نو ټول فصل به دله خراب کړي په هغې کې به داسې زهري چې ټول بوټي به دله وچ کړي او هغه سیلی چې هغه د رحمت وه نو هغه د سیندونو نه اوس بند شوه چې په کراچۍ کې لږ ساعت له بند شوه نو په خلقو سفوکیشن راغی نو په ډنمارک په سویډن او د یورپي ملکونو کې وایي سیلی اوس بند شوې ده نو د هغې کوم جنریټرز چې په سیلی چلیدل چکیه نو هغه اوس بند شو نو هغې له ګیس پکار دی یا له پیټرول پکار دی نو پیټرول او ګیس ته یوکراین نه هغوی ته تلل او یوکراین کې جنگ دی نو هغه پې بند کړل نو دا ټول ګلوبل توانایي هغه دغه پیدا شو بحران پیدا شو او پته نشي چې څه به ترې کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي بیا به د سیلۍ په صورت کې وال خورئ زلزلون کا بیا په تاسو 2005 زلزله چې راشي او الله دې خیر وکړي اوس هم چې سړی سوچ کوي چې رکه زلزله راله بل ورځ په افغانستان کې راغلی وه نو هغه یو ماشوم صرف پاتې شو ټول کور یې وجلی و نو ماشومې ته هغه ابۍ به وې تا له څه راوړم نو هغې به په جړا شوه نو ړه به دې خوږ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زمین دنس جانے کا دا اوس چې کوم روډونه خراب شوي دي نو ځمکه په ښکته تلې ده نو چې ځمکه په ښکته لاړه شي نو قبرونه پکې ښکاره شو نو خلقو خپل مړي راویستل نو کم ځای به یې ښخې ځکه چې وچ ځای خو نشته او بیا حضرت ویلو پترون کې برسنے کا بیا په تاسو کاڼي وریږي نو ویل که سلایډینګ شوی دی پلانې ځای بند دی پلانې ځای بند دی او د سلایډینګ کې چې د ګټ ته لاندې راشي بیا سړي ته دا پته ولګي او حضور ویلو وی دا به داسې راتاویږي لکه څنګه چې د تسپو تار وشلیږي یو دانه راتاویږي نو په موږ په 2005 کې یو دانه راتاوه شوه نو په 2009 کې یا په 2007 کې په موږ باندې د دغه حالت راغی د ملکند د هجرت حالت راغی نو په 2010 کې په موږ باندې سیلاب راغی نو په 2022 کې بیا سیلاب راغی نو هغه د تسپو هغه تار دی چې هغه داګه ټوټه ہوا ہے او یو راځي ویل که دا دوره خو دې ویلو خو چل لا ته وښیه وی چل دا دی چې د دې علاج چې دی هغه اجتماعي استغفار دی او د ګلګت نه والا تر کراچۍ پورې اجتماعي استغفار ته هیڅوک تیار نه دي خو یو آسان چل درته ښیو کم خلقو کې چې سا شته کم خلق چې د زلزلې نه او د سیلاب نه متاثره نه دي د هغې دپاره ګولډن اپرچونټي او ښه موقع چې ده هغه دا ده چې خپل مالی او بدني خدمات هغې خلقو ته ورسوي کومو خلقو ته چې تکلیف رسېدلی دی دې ته صدقه وي او صدقه د رب غضب چې دی هغه مړ کوي تطفئ غضب الرب نو دا په وړو وړو خبرو نه کیږي دا به چې د چا میخه ورکه شوې ده هغه په میخې پسې غریب خفه دی وایي میخه به دله زه والم نو یو سړی په خپله ذمه باندې د میخې خرچه وکړي د یو سړي کور روان شوی دی نو 2-3 لکه روپۍ د هغه جومپړی جوړیږي نو مالدار سړی ورته وایي چې دا جومپړي به زه جوړه کړم نو هغه له به کور جوړ کړي د چا بیزې وراتې شوي دي نو ته وایي چېرې د بیزو انتظام دی په ما شو نو د چا کور نشته نو وایي چې ټینټونه دی په ما شو دا به په ځان کې دی هغې ځای ته به ورسې دا د استغفار یو بهترینه طریقه ده او که دې قوم دا طریقه استعمال کړه او الحمدلله داسې د اکټیویټیز نه پته لګي چې د الخدمت په صورت کې د سیلانی ټرست په صورت کې د اخوت په صورت کې خلق ایکسپنسز او کوي یو زنانه خپلې 30 تولې کالی ورکو چې دا ورکوي نو الله به دې ته ګوري او چې دا قسم له د قربانۍ جذبوي نو کیدای شي چې الله موږ معاف کړي او موږ دعا کوو چې الله موږ معاف کړي او موږ د نورو سانحونه بچ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.